السلام علیکم. د نن پروګرام سره ستاسو میزبان اکبر خان او زه یم ارزوناس. ناظرینو، زموږ د پروګرام فارمیټ څه په دې طریقه دی چې زموږ د پروګرام شعور څه شی دی؟ شعور په عوامو کې د موجوده صورتحال چې کم په عالمي نړۍ کې د کرونا د وبا په صورت باندې راغلی دی، د دې متعلق مونږ مختلف خلک خپل سټوډیو ته راغواړو، مختلف خلکو نه د هغې رای اخلو، که هغه سماجي کارکون دی ارزو، که هغه صحافي دی، که هغه ډاکټر دی، که هغه وکیل دی، که هغه مطلب هر کم قسم شخصیت دی، هغه موږ تاسو ته د هغې سوچ د هغې فکر تاسو سره هغې شیر کوو، خپل شیر کوو. بالکل موږ د کرونا په باره کې موږ ډېرې زیاتې خبرې کړي دي. کرونا څه شی وه؟ کرونا په عالمي سطح باندې وبا راغلې ده. دا وبا که موږ ووایو چې قدرتي ده بیا هم څه نشو ویلی، که موږ دا ووایو چې دا مصنوعي ده بیا هم څه نشو ویلی، خو وبا په خپل صورت کې موجوده وبا ده. ولې چې که موږ نورو پروګرامونو باندې نظر واچو نو ښه کافي ډیټا خلکو موږ سره شیر کا او دقې ویل چې واقعي دا بیماري ده، دا واقعي په دې بیماري شته او د دې بیمارۍ نه واحد احتیاط چې دی که نه احتیاط واحد علاج دی، نه میډیسن شته. په راتلونکي دور کې به ارزو د دې میډیسن هم جوړ شي، د دې خو وخت سره به د دې ټول خو په موجوده وخت کې د دې صرف او صرف چې دی احتیاط واحد علاج دی. موږ سره په سټوډیو کې څنګه چې ما ذکر وکړو ارزو، موږ سره مختلف خلک راشي، مختلف خلک سماجي کارکنان راشي. په زړه کې سماجي کارکن موږ څه ته وایي؟ سماجي کارکن هغه دردمند انسان دی، هغه دردمند انسان دی که نه چې د هغه غم چې د کم زړه دی هغه د خلکو غم وي، هغه په دې چار چاپیره د خلکو غم خپل غم ګڼي، په چار چاپیره ماحول باندې نظر ساتي، د چار چاپیره ماحول دق درد چې دی په خپل زړه کې دغه کوي او په هغې باندې سوچ کوي، د هغې د حل کولو دپاره کوشش کوي، که هغه په حکومتي سطح دی که په عام عوامو سطح دی، د خلکو فکر کوي. نن موږ سره زموږ خوشقسمتي چې موږ سره په سټوډیو کې ناست میلمه وحید خلیل صاحب د تعارف محتاج نه دی. وحید خلیل صاحب چې دی د موجوده پی ټي آی ګورنمنټ چې کوم دی په هغې په یو سی صدر هم دی، سماجي کارکون هم دی. ته د یو سی صدر موږ ته دا فایده چې د تعلق چونکې رولینګ پارټۍ سره دی، رولینګ پارټۍ سره که د څه زړه کې درد وي نو دی به د عوامو دا درد چې دی دا به ګورنمنټ ته رسوي، ګورنمنټ سره به شیر کوي ایز یو سی صدر دی. او که بل خوا موږ وګورو دا سماجي کارکون دی. سماجي کارکون څه شی وي؟ سماجي کارکون چې ما ویل چې د بل درد په خپل زړه کې د وي نو دکه د مختلف کارونه کوي. وحید صاحب موږ تاسو ته په سنرایز ټي وي کې په خپل سټوډیو کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وحید صاحب ستاسو که یو خواته موږ وګورو سماجي کارکون چې څنګه ما ذکر وکړو چې سماجي کارکون هغه کس ته ویلی کېږي چې کوم په زړه کې د عوامو درد لري. آیا زه په دې خپل موقف کې څومره پورې صحیح؟ بالکل جی، تاسو چې څه وایئ بالکل صحیح وایئ. سماجي کارکون هماغه کارکون پکار دی چې د عوامو د فایدې دپاره میدان ته وځي، چې کم عوام دي د هغې امداد وکړي، کم غریب خلک دي چې د هغې دپاره مرسته وکړي، حکومت ته د هغې خبر ورسوي. بالکل وحید صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې سماجي کارکون د دې نه مخکې په کې پی کې په زموږ په صوبه کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې هم سیلابونه هم راغلي دي او ورپسې زلزلې هم راغلي دي او څنګه چې موجوده وخت کې د کرونا دغسې وبا ده، نو ستاسو کنټریبیوشن به په هغې کې هم ډېر زیات و. شکر الحمدلله. مونږ د کوم چې سیلاب راغلی او په هغې کې مونږ ډېر امداد کړی دی. دې پورې به درته ووایم چې څه کله دا سیلاب راغلی نو مونږ زلزلې خبره درته کوم. په 2005 کې مونږ تلي امداد هم وړی و، خدای شته زمونږ یو ګاډي اکسیډنټ هم شوی و، هغې کې زمونږ 3 کسان شهید شوي وفات شوي په کې مونږ امداد وړی و. او مونږ چې پاکستان کې زمونږ سماجي کارکون کم چې کوم ضرورت دی، شکر الحمدلله زمونږ ټیم څه پخپله موجود یم هلته او ځان رسوم. بالکل. څنګه ناظرینو چې دوی ویل چې که د زلزلې دور وي ارزو، که د سیلاب دور وي، که په ملک باندې نوره څه وبا راشي نو د سماجي کارکون په زړه کې د عوامو یو درد وي، د عوامو یو درد یو احساس وي، د عوام درد خپل درد ګڼي. که هغه د بالاکوټ زلزله ده او که د پېښور او د پاکستان سیلاب دی، که په سیلاب کې ځپلي شوي خلک دي او که د زلزلې نه متاثره شوي خلک دي نو د هغې امداد دپاره څنګه چې وحید خلیل صاحب ذکر وکړو چې موږ دلته نه کشمیر ته تللي وو، په هغې کې زموږ اکسیډنټ هم شوی او 3 کسان راسره پکې شهیدان شوي، خو زمونږ جذبې چې کومې دي هغه لاندې شوي نه دي. نو موږ خراج تحسین پیش کوو، بالکل د قدر وړ دي د
داسې الفاظ موږ سره نشته چې هغه د سماجي کارکون دپاره موږ استعمال کو. ها دا راته ووایه وحید صاحب، که یو خواته سماجي کارکون نو بل خوا ته ستا تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره هم دی، د یو سی صدر هم یې که نه، نو موږ دا ډېره بهتره موقع ګڼو چې ته دا به موږ وګڼو چې ته یو حکومتي آواز یې، حکومتي آواز یې که موږ دغه ټول شیزونه وګورو نو موږ وایو چې څه قسم اقدامات په دې وخت کې لکه چې په کرونا مرض په زموږ په دغه کې خور دی که نه، نو څه وایي تاسو چې څه هلې ځلې دي ستاسو په دې کې؟ یاره سرجي د کرونا چې دا کومه وبا ده که نه، دا صرف په پاکستان کې یا په پېښور کې نه، دا وړ کې ده. بلکل. او کرونا وبا دا وبا مخکې هم داسې راغلې وه، یو صدي مخکې یا 80 کاله مخکې راغلې وه. خو دې کې کرونا کې چې کم دا زموږ پښتانه دي دې لږ احتیاط ډېر کم کوي، بلکل احتیاط نه کوي. زمونږ KP چې کوم ګورنمنټ دی د پاکستان تحریک انصاف، هغې موږ سره ډېر تعاون وکړو. هغې کې موږ له دغې دې باقاعده د سپرې دپاره ټیمونه راولېږل، باقاعده موږ له د لاس وینځلو دپاره امامونه راولېږل. لکه ځای په ځای هغه تاسو ټینکیانې لګولي دي؟ بلکل جی بلکل جی. هغې کې باقاعده هغې روزانه جی هغې کې هغه خپل چې کوم سپیرټ وي یا ډیټول وي یا د هغې کم مټیریل وي هغه پکې چیچ کوي، اچوي پکې. او نور چې کم کور په کور دي تقریبا کور په کور ګرځېدلي زما په خیال چې تاسو دا سپری څنګه کوئ که نه، مطلب خلک ولاړ یا همداسې پرې یا خلک یو سیټ ته کوئ یا څنګه، مطلب په کومه طریقه یې کوئ؟ ډیمانډ باندې کوئ یا څنګه چل وي یا څه حساب؟ دا جي دې کې 2 قسمه وي. یو کوم علاقه کې دا مریض روزي کرونا والا، بلکل، نو هغه علاقه خو تقریبا ټوله سپری کېږي، سړکونه هم سپری کېږي، د هغې کور هم سپری کېږي، باقاعده ټینکر یې راځي، د هغې مکمل یو شی سپری کېږي. بیا هغه کور مونږ کرنټینه کړو، حکومت یې کرنټینه کړي، خو هغې کې پولیس والا هم ودرېږي. بیا زموږ د علاقې نه د هغې یو فوکل پرسن مونږ ورکړو. بلکل. فوکل پرسن چې مونږ ورکړو د هغه کور څه ضرورت وي، راشن ضرورت وي، د هغه میډیسن ضرورت وي یا څه نور څه داسې امرجنسي وي، نو هغه فوکل پرسن د هغې ذموار دی. د هغې کوڅې نه مونږ هماغه کس ورکوو، زموږ د پارټۍ یا د بلې پارټۍ خو تکړه سماجي کارکون ورکوو چې هغه 24 غنټې هغې ته ایویلیبل دي. جی تاسو هغه مطلب راشن یا مطلب څه هم وي هغه تاسو په کومه طریقه مطلب ورکوئ یې؟ هغه خو چې کوم دا کرنټینه کې شي او مریض وي که نه، نو د هغې دپاره KP حکومت ورکوي، جی باقاعده DC هغې دپاره پنډ ایښی دی، باقاعده هغې له راشن راځي، د هغې د مقدار د هغې د څومره د هغې له پکار وي هغه راشن هغې له راځي، زموږ د فوکل پرسن په هدایت باندې. ها دا راته ووایي که نه خلیل صاحب چې تاسو په UC کې صدر یې، لکه پاکستان تحریک انصاف یو یونین کونسل وي په هغې کې لکه د پارټۍ تاسو یو صدر یې، نو دا ماته تاسو ووایي که نه چې یو ډیټا جوړېده د KP ګورنمنټ یو ډیټا جوړېده، آیا په دې ډیټا کې تاسو سره څه سلا مشوره یا ستاسو څه اوپینین پکې اخیستی شوی؟ شکر الحمدلله د دې ډیټا زه انچارج وم، ما سره ویلیج سیکرټري و او زه پکې انچارج وم، یو زما بل ملګری و پکې، هغې کې یو د زکات ممبر و پکې، زکات کمیټې ممبر و پکې، او یو پکې د سکول ټیچر و. او شکر الحمدلله چې زه درته وایم چې ما کومه ډیټا راغونډه کړې ده، زما تقریبا 27,000 آبادي ده، هغې کې ما له 2% هغې غریب خلک اوښکې دي، 2% کې زما تقریبا 530 کسان سازېده، هغې کې ما هره پارټۍ والا کسان کېنولي، او ما کوشش کړی دی چې دې کې زه غریب چې کم متاثرین دي چې هغه پکې واچوم. او ما باقاعده دې دپاره میټینګونه کال کړي دي، او هره علاقې والا ما اچولي دي. بلکل. له اپوزیشن په دې وخت کې مثال په طور به داسې که موږ ووایو که چې تاسو حزب اقتدار پارټۍ سره تعلق ساتئ، او په دې وخت کې اپوزیشن هم ډېر په ګرمه ګرمۍ کې دغه خبرې اترې کوي چې دوی کومه ډیټا جوړوي، دوی کومه دغه جوړوي، نو په هغې کې بلکل موږ نظر انداز کړي. داسې څه خبرې په ترمنځ راغلي دي؟ یاره اپوزیشن والا خو خبرې ساده وي، خو یو خبره درته زه کوم، دې نه مخکې هم دا امدادونه راغلي دي، تاسو ته پته ده. نن چې دا کوم احساس پروګرام دی، تاسو ته پته ده 12,000 چې کوم چاته میسج راشي چې دی په خپله نہیں تللی شناختی کارډ انہوں نے فنگر پرنٹ نہیں لګولی، نو دوی له 12,000 روپۍ نه ورکوي. بلکل. مخکې به عجیب داسې وه چې مخکې به دا کم حکومتونه راغلي دي، دوی له به مال لاغی، دوی به کورونو کې کېښو، خپلو نظر چې کوم خپل کسان یو هغوی له به یې ورکړه، باقاعده خلکو له به بلکل نه ورکول. او زموږ شکر الحمدلله تاسو بلکل چیکنګ بیلنس هم ساتلی شئ، تاسو موږ پسې انکوایري هم کولی شئ. زه د لوس هم ریکارډ در کولی شم چې ما کومه ډیټا راغونډه کړې ده، انشاءالله تعالی انسان یم، غلطي به رانه کېږي، 1 2 درته نشم ویلی، او غونډ به غریبانانو
متاثرین سره خلک دا راته وایي چې بالکل حکومت ریلیف دپاره کومه تاسو نه ډیټا اخیستې ده دغه نو په دې کې اپوزیشن هم ګیلې کړي چې زموږ کسان پکې نشته یا زموږ پکې دا نشته زموږ پکې دا نشته زموږ پکې دا نشته خو تاسو دې خبرې نه دا واضحه کړه چې نه موږ بالکل د خپل علاقې ټول کسان چې د هغې کم یو دغه سره هم تعلق نو تاسو دا راته وایي که موږ په دې وخت کې که موږ حزب اختلاف والا کینو نو د هغې خپلې ګیلې دي که موږ حزب اقتدار والا کینو د هغې خپل زړه کې تحفظات دي نو دا به څه ښه نه وي چې په دې ملک کې وبا راغلی ده په دې ملک کې دا ټول دغه راغلي دي تکلیفو سره مخ یو نو که دا حزب اختلاف حزب اقتدار مو پرېښوستو موږ داسې په یو حجره په یو بیټک په یو ځای کې راغونډ شو نو څه به وایي دا یاره دا خو تا ډېره ښکلې خبره وکړه په کار هم داسې دي جي که موږ حکومت کې وو که هغه اپوزیشن کې دی دا څه اهمیت نه لري خو خبره داسې ده چې کوم غریب سړی دی او که هغه زه که زما ګاونډي د اوږې د لاسه مړ شو یا اوږې پاتې شو خدای به ما نه تپوس کوي بالکل لکه زه په حیثیت یو سی صدر زه درته وایم چې ما اپنے مددتاب چې ما څه کولو ما کړي دي او دا کومه چې د پی کې دغه دی که نه دې کې ما شکر الحمدلله چې ما اپوزیشن سره هم رابطه کړې ده بالکل زه تا ته پروف کولی شم بالکل اپوزیشن والا ما کینولی دی زما چې کمې د علاقې کم کسانو په هغې ما کمیټي ساده کړې ده د 12 کسانو کمیټي مې ساده کړې ده او ما ته په دې کې جي یو خبره ورته بله اډ کومه زمونږ دا خلک هم جي لږ داسې دغه شان دي چې امداد ووري نو بیا وایي چې هر یو وایي مال یې راکړي بالکل جی بالکل نو زه تا ته وایم چې ما سره 530 کارډونه ما ته پکار وو د غریب او ما ته 1800 کارډونه راغونډ شوي ما چې چاټ پرتال وکړو نو جي په یو خاندان پکې 12 کارډونه راغلي یعنې د یو خاندان تاسو ته چې شکله تاسو ته یو کارډ پکارو نو تاسو ته 12 کارډونه راغلي دې کې جي چې کوم مالداره خلکو هغې کارډونه راکړي چې کوم غریب خلکو هغې هم راکړي دا احساس پکې نشته چې په ما نه کېږي زه یې نه علمه زما دا رور دی دا غریب دی دله وکړه چې پارس یې وکړه چې د وس نه کېږي دله وکړه او زه نه کوم خو نه هغه غریب یې پرېښوستی ماله وکړه پهله ماله او دې کې ما کمیټي ساده کړې وه چې زه به خدای ته جواب ورکوم زه مې انسان یم غلطي رانه کېږي ما یوازې نه ده کړې ما پاکېده کمیټي ساده کړې ده او یو شاهدي کارډ مو د مخکې کړی چې دا کس او دا کس هغې وایي چې دا صحیح دی او دا مالداره دی او دا غریب دی دا واچو او ده بالکل وحید صاحب تاسو ډیره زبردسته طریقه دا راته وایي چې تاسو اپنی مدد آپ کے تحت لکه مونږ وایو چې په خپله پیدا کا په خپله راجمع کا خپله ارګنایز کا نو دغه سیستم هم تاسو چلولی یاره زه خو به مطلب چې د کم ځای نه راشن دغه شي تاسو څنګه پیدا کوئ بیا غریبانو ته څنګه ورکوئ تاسو ته څنګه پته لګي چې هغه راشن کم ځای کې دی څوک یې ورکوي کم خلک یې ورکوي چاله یې ورکوي د دې معلومات تاسو څنګه کوئ یاره شکر الحمدلله مونږ مسلمانان یو دا وبا چې راغلی ده دا داسې میاشت کې راغله چې دا د رمضان هم وه زکات ورځم مې زه د خپل رونو باندې کم چې دا مالداره دي په دې ډېر فخر کوم هغې چې کمې پیسې زکات په ترو ورکولې که نه نو هغه باقاعده مونږ له راغلي دي مونږ 5,000 روپۍ هم ورکړي دي مونږ 3,000 روپۍ هم ورکړي دي خو خلکو مونږ سره ډېر زیات تعاون کړی دی راشن یې مونږ له راکړي اپنے مددتاب 15,000 یو راکړي 2,000 بلې راکړي زمونږ یو ټون ممبر دی هغه تقریبا 400-500 راشن یې دغه کړی وي مال یې هم پکې راکړی وي یو 16 راشن یې خدای شته چې ما د شپې 12 بجې چې څوک مستحق خلک دي هغې ته ما د شپې 12 بجې ورسولي دي 12 بجې مې په دې ورسولي دي چې دا خلک که پته ولګېده چې ما سره راشن راغلی نو سبا زما کور نو ما وایي چې څوک خبر نه شي او دا راشن تاسو یعنې لکه دا تاسو ویل چې دې کې د فوټو سیشنونه کړی شي دې کې دغه سم نه دي شوي جي دې کې یو شی هم نه دی شوی نه دا جي که ګاونډي نو هغه ته هم پته نه که ګاونډي ورته نه ویلې نو کېدای شي د هغه ګاونډي ته هم پته نه بالکل جی کتونکو اخلو یو وړه غونته کدمه د مینه پس ته به بیا راځو ناظرین راغلو د یو وړې غونې دمې نه پس موږ سره موجود دی وحید خلیل صاحب سماجي کارکون د پاکستان تحریک انصاف یوسی فور صدر هم دی د سره به موږ نورې خبرې اترې په دې ارزو نورې خبرې اترې به موږ دې سره جاري ساتو خو ډېر ښه سوال او ډېر دغه وحید صاحب دا راته ووایي که نه چې تاسو خپله صدر یې او ستاسو د پارټۍ چې کوم نور کارکنان دي نور کارکنان چې هغه په ټایګر فورس یا په داسې شیز کې شامل هم نه دي هغه پارټۍ سره تعلق لري نو آیا د داسې کارکنانو تعاون تاسو ته حاصل دی بالکل جی دا ټایګر فورس تا دا خبره وکړه خو ټایګر فورس زموږ پی ایم صاحب یو
اپساس کړی دی په هغې کې ډېرو خلکو اپلای کړي ده بالکل او هغې سلیکټ شوي هم دي پکې څوک پولیس ډپارټمنټ ته تللي څوک ایجوکیشن ډپارټمنټ ته تللي دي څوک مختلف ډپارټمنټ ته تللي دي هغې ډیوټي هم کوي احساس پروګرام کې هم کوي پولیس سره هم کوي ایجوکیشن کې هم کوي صحت کې هم کوي هر یو ډپارټمنټ ته یې کسان ورکړي دي بله تا د علاقې خبره وکړه ما چې د تاسو نه د پی ټی آی چې کوم کارکون دي کوم د پی ټی آی کوم تاسو سره کوم جونیرز دي کوم یوتس دي ما د هغې سوال تاسو نه وکړو چې هغې آیا تاسو سره څه تعاون کوي پس تاسو په زمونږ جي د یو سی کې څلور لیبر روډ دي او زمونږ په څلور لیبر روډ کې تقریبا 47 تنظیمونه دي 47 تنظیم دي تاسو هر علاقې خپل صدر دی خپل جنرال سیکرټري دی پوره تنظیم دی هغې موږ سره رابطه کې وي کوم علاقه کې څه مسله وي زمونږ ډسټرکټ ممبر یا ټون ممبر زمونږ چې کوم مشران وي موږ هغې ته بیا دا خبرې رسو زمونږ ایم پی اے ایم این اے صاحب هغې موږ سره ډېر مدد کوي په دې کې او دا چې دا کوم د کارکونانو خبره وکړه نو زمونږ په یو سی کې تقریبا 47 تنظیمونه دي موږ د هرې علاقې د هرې کوڅې نه خبرې وو چې دا څه مشکلات دي ته او څه پرابلم دی څه دغه دي ورته مسلې دي ورته جی د علاقې خلک تاسو سره څه تعاون کوي که یو خوا تاسو سره خپل کارکنان تاسو سره تعاون کوي چې په کومه علاقه کې تاسو کار کوئ لکه مثلا تاسو خپل لیبر د هغه ځي خلک تاسو سره څه تعاون کوي یاره د علاقې خلک هم ماشاءالله ښه دي ښه تعاون کوي ځکه چې موږ ته د ډي سي صاحب نه اډر شو سیکرټري صاحب ته چې تاسو جوماتونو کې اعلانونه وکړئ او لږه فاصله وساتئ کرونا مرض وبا راغلی ده نو دې کې خدای شته موږ سره د علاقې خلکو ډېر تعاون وکړو هغې ټیپونه روړه باقاعده ولګوله او تقریبا 2 فوټه او 3 فوټه جوماتونو کې هغې سپیس ساز کړو چې دلته به ودرېږئ او دلته به نه ودرېږئ بل دا چې موږ کوم ځای کې سپرېګانې کوو نو هغې کې چې موږ کوم وخت کور ته مور والی دی که زنانه راوتی ده که مشر راوتی دی که ماشوم راوتی دی هغې پرده کړې ده د هغې کور کې موږ سپرې کړی پوره تعاون یې را سره کړی دی ښه د کوم چې سټاف راغلی د هغې ښه مېلمستیا کړې ده او بله خبره دا ده چې موږ چېرته تلي مشران او کشران هم موږ سره یو ځای لګي کار کوي بالکل ناظرینو دا د یو ښه قوم نښه د یو ښه متحد قوم نښه که هغه په اپوزیشن کې دی که هغه په اقتدار کې دی که هغه په هغه موږ به دا ووایو چې دا یو نظریاتي جنګ دی نظریات د یو کس یو کیدی شي د یو کس بل خوښ کیدی شي د بل چا ارزو د چا فیورټ څوک وي د چا نظریې سره میچنګ وي خو په دې وخت کې زموږ په پاکستان باندې په خیبر پښتونخوا باندې په عالمي نړۍ باندې چې کومه مسله د کرونا په شکل کې راغلې ده نو موږ ټول پاکستانیان موږ په خیبر پښتونخوا کې ګور ټول پښتانه ډېر زیات پریشانه دي هر یو انسان ته ډېر پریشانه دی بالکل خو کدی په دې وخت کې چې کوم د اتحاد مظاهره وکړه د اتحاد مظاهره واحد دا وا چې دی کومګه وګورو نو زموږه ډېر شیزونه په دې طریقه باندې کنټرول شو ډېر لکه دا موږ وایو چې دی خپلو کې زړونو نه کوم چې سیاسي خیرې چې سیاسي خیرې دی د زړه نه وویستو او په یو ځای باندې راغون شو په یو ځای باندې تاسو کارونه وکړو دغه د خبر که زه تاسو نه جي یو بل ډېر اهم سوال دی ډېر په د لاک ډاون باندې په دغه باندې واړه دکانداران چې کوم واړه کاروبارونه د چا د 10,000 دی چا د 15,000 دی نو د هغې دپاره یې ریلیف اعلان کړی خو د هغې طریقې کار څه د خلکو په سمجھ کې نه راځي په نیټ باندې به ورکوي څوک د نیټ استعمال چونکې موږ سره تعلیمي لیول ارزو ډېر زیات کم دی موږ به دا وایو د نیش برابر دی نو څه وایي چې په دې باندې به دا خلک څنګه تاسو پوهوئ سرجي دی کې پی ایم یو احساس کړی دی د کاروبار دپاره خو په ستا خبره بالکل زیږري ما چې دلته زموږ لږ تعلیم کمی دی ډېر خلک په نیټ نه پوهېږي نو زما خو خپله یو سی کې 3-4 کسان ما د ډیپټي لګولی دی چې دې کم دا دوکانونه بند دي او دې ته ډېر مشکلات دي د هغې دپاره شناختي کارډونه والی او دې کې بیا دې ډېر لږه سختي راوستې ده چې چا سره کار کوي د هغه لمبر به غواړي څوک کم کار دی د هغه اونر لمبر هم غواړي او د کم بزنس کوي د هغې نوم هم غواړي نو زه وایم چې دا ښه خبره ده خو موږ ډېر زیات وکړه خو اوسه پورې شته خو واړه چې کوم دکانداران دي که نه دوی ډېر زیات پریشانه دي زما ګورنمنټ ته دا هم ستاسو په دغه کې سنرایز ټي وي باندې سنرایز ټي وي طرفه ورته وایم چې واړه کوم دکانداران دي سره د سپیشل او چې څومره زر کېدی شي د دې دغو کې ځکه چې دا ډېر زیات بېسوره دي کاروبار یې بند دی
او ډېر زیات لکه دې 1500 یا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ ګټي د هغې دا 3 میاشتو شو چې بند دي نو دې ته څومره زر کېدی شي د امداد دې ته ریلیف کړي. بالکل ارزو چې څنګه او دا راته وایي که نه چې دا واړه دکانداران کم یو میسج کم یو ویب جوړ کړی دی په هغې ویب باندې نو دې له څه د هغې طرف څه جواب هم راځي چې دې په ذهني طور باندې مطمئن شي چې آیا ما کومه ډیټا لیږلې وه هغه ډیټا اکسپټ شوه داسې څه پروګرام ورکې شته؟ یاره دې کې خو 3 ایپس دي دې کې راشن دی دې کې کاروبار والا دی دې کې احساس دی پیسو والا دی خو دا کم چې دا دواړو دکانداران دې دپاره خو زما په خیال چې پی ایم صاحب څه پیسې اوښکې دي خو لا فعلا ریلیف شوي نه دي. فعلا ریلیف شوي نه دي. ارزو چار چاپېره که موږ وګورو کاروبارونه بند دي غټ واړه کاروبارونه بند دي لاکډاون شروع دی. بالکل د هر یو انسان ډېره زیاته مطلب تاوان یې وشو لکه د مالداره خلکو خو بیا هم دغه به وي آمدن به وي خو لکه ای به هم ډېر زیات خفه چې د هغوی د کاروبار نقصان وشو او د هغه خلک چې کم غریبانان دي نو د هغوی به څه سوچ او څه دغه به وي کم دغه به حالات به وي. دا خبره لکه چې اوس مخکې جي زموږ ګوره روژه تېره شوه لږ ورځو پس زموږ اختر هم را روان دی بلکې دا به موږ ووایو چې ورځ نیمه پس زموږ اختر هم را روان دی نو څه وایي چې په دغې اختر کې موږ دا میلې به هم وي دغه به چونکې نه به وي دې ځل نو موږ د خپل اختر څنګه تېر کړی شو؟ یاره اختر خو زمونږ وزیر اعظم صاحب هم ویلي دي چې د اختر ډېر سادګۍ سره تېر کوي او زمونږ دا خلکه زه وایم مشکله ده که سادګۍ سره تېر کړي او ما هغه د اختر مبارکي به وي لاس به وي غاړې به وي او کرونا د دې نه زیاتېږي زه به تاسو له مثال د سپین درکړم یا د ایټلي درکړم هغې ډېر ایزي واغستو چې دا مرض نشته او تاسو نن سبا وګورئ چې په هغې کې څومره مړي شو پکې خلک پکې مړه شو او څومره دغه دي خو زمونږ او د سپین او د ایټلي یا د امریکې نه کېږي ځکه چې هغې ترقي یافته ملکونه دي او زمونږ یو ملک ډېر دغه دی هلته چې څومره ټسټونه کېږي زه وایم چې دلته به دا ټسټونه نه کېږي نو زه عوامو ته دا وایم چې تاسو لږ احتیاط وکړئ لږ شانتې دا کرونا داسې یو وبا ده چې دا نه په نظر راځي او نه چاته پته لګي چې ماته لګېدلې ده که نه دا خو احتیاط ضروري دی. نه لکه مونږ که دا ووایو که نه که مونږ د خپل قوم له د خپل دغه له د اسټرالیا د امریکا د یورپ مثالونه ورکوو نو مونږ خو اک کومره فیسیلیټیز هم دې له نه دي ورکړي که زمونږ لارې کوڅې وګورئ بیا د یورپ لارې کوڅې وګورئ ډېر فرق دی پکې که زمونږ ماحول وګورئ د هغې ماحول وګورئ ډېر زیات فرق دی پکار دی چې مونږ یو هغه دغه خبره که نه وایي چې د کور هغه د پښتو ډېر ښکلی مثال دی وایي د کور کلي غل چې دی هغه له به د کلي سپی ساتي نو موږ وایو چې دا مثال به دقسې کړو که نه چې موږ له دقسې مثالونه راکوي موږ له دقسې فیسیلیټیز راکوي چې موږ د کرونا مرض چې دی که نه دا موږ په خپله طریقه باندې کنټرول کولی شو نو څه به داسې احتیاطي تدابیر چې موږ بیا هم وکړو بیا هم وکړو او دې نه موږ په خلاصي باندې تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو خو زه تاسو ته دا وایم چې کوم هغه ترقیاتي ملکونه دي نو هغې کې تاسو وګورئ د هغې لیډرشپ وګورئ هغې ملک سره چې څومره وفا کوي او وفاداري د ملک زمونږ خو دا 1947 900 پورې چې وګورئ زمونږ په پاکستان کې زه وایم چې داسې جدید اسپتال نه دی ساز زمونږ چې کوم سیاستدان دي کوم غټ خلک دي کاروباریان دي بزنسمین دي هغې روره خپل علاج هم په بار ملک کې کوي. نواز شریف مثال به زه درکړم جي نواز شریف دلته 3 ځله پرایم منسټر پاتې شوی دی دلته د هغه د ځان دپاره یو داسې اسپتال نه دی احساس کړی چې دلته علاج وکړي هغه هم بار ځي هغه هم اسپتال د علاج دپاره لندن ته ځي نو زه ډېر د افسوس سره وایم چې زمونږ که عمران خان دی که نواز شریف دی که زرداري دی که هره پارټۍ والی عوامو له ریلیف پکار دی عوامو له صحت پکار دی عوامو له تعلیم پکار دی عوامو له نور سهولتونه پکار دي بالکل ولا پکار بالکل جی د ارزو د حکومت وخت ته ذمہواري ده چې خپل په تعلیم باندې د خیال وساتي خپل په آبادی باندې د خیال وساتي خپل په هسپتال باندې د خیال وساتي که موږ سره نن وګوره که موږ سره نن یو حکومتي یعنی سماجی کارکون هم دی د حکومتي پارټۍ یو نماینده هم دی که په هغه په یو سی سطح باندې دی که هغه په نیوروډ سطح باندې دی صدر دی خو هغه هم یو دا خبره وکړه که آیا حکومت ته هر چا وي حکومت که نن په حزب اقتدار کې ناست دی که په حزب اختلاف کې ناست دی خو د پاکستانی عوام واحده ډیمانډ دا دی چې دې زموږ دپاره څه نه څه وکړي خو بدقسمتي چې زموږ دا ده چې زموږ په لیډرشپ چې که هغه د ان پی ای لیډرشپ دی که هغه د پی 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 لیډرشپ دی که هغه زما سټیک هولډرز دي زه په هر پروګرام کې یو خبره کوم چې اعتبار مو نشته د دې په خبرو زموږ اعتبار نشته نو
مطلب دوی په هر یو شي کې سیاست استعمال سیاست کړی کړی دی دی که نه؟ او نو زموږ څه وایي پښتانه تاسو چې چې کم دي نو هغوی وایي چې دوی دروغ وایي یا څه وایي یا څه وایي تاسو دې باره کې څه وایي زه خو به دا وایم چې دا کوم سیاستدان دي دي سیاست له راځي خو دوی د خپل کاروبار ډیفنس دپاره راځي خپلې پیسې بچکولو دپاره راځي خپل کاروبار سټیبلش زیاتولو دپاره راځي یعنی عوام او د پاکستان ډېر کم خلک به وي چې هغوی د پاکستان او د عوامو خیال کوي یا یې په زړه کې درد وي یا نور څه داسې د پاکستان دپاره یا د عوامو دپاره څه کول غواړي خو هغوی زه وایم چې ډېر کم خلک به دا او خدای دې کړي چې دا خلک هر انسان ته پکار دی احساس پکار دی او هر انسان ته پکار دی چې پاکستان او د عوامو خیال وکړي ګاونډي ته هم پکار دی چې د خپل ګاونډي خیال وکړي بالکل وحید صاحب ډیره خوږه گفتگو تاسو سره زموږ روانه ده او ډیرې خوندناکې خبرې وایي که یو خوا حزب اختلاف والا ناست دي او بله خوا حزب اقتدار والا ناست دي خو حزب اختلاف نه مونږ چې کوم سوالونه کوو نو د هغې د مونږ ارزو چې مونږ ته کوم سوالونه کوو نو هغې لنډه خبره مونږ ته دا وکړي چې ولې زه حکومتي نماینده یم زه حکومت له څه مشوره ورکوم زما حکومت څه نه اوري نو واقعي خبره ده دلته مونږ سره زموږ خوش قسمتي دا ده که په وړوکې سطح باندې که په غټه سطح باندې پاکستان تحریک انصاف سره تعلق د هغې د یو سی صدر خو ډېرې خوږې خبرې را سره وکړې ډېرې خوږې هغه د عوامو د زړه خبره وایي که حکومت د هرې پارټۍ وي که حکومت د پی ټي آی دی که حکومت د مسلم لیگ راشي که د پیپل پارټۍ راشي که د عوامي نیشنل پارټۍ راشي که د جمعیت العلماء اسلام راشي خو موږ له دردمنده خلک پکار دي موږ ته هغه خوږمند چې په بل زړه خوږوي د بل تکلیف بل تکلیف ګڼي بل تکلیف بل خپل تکلیف لري ښه وحید صاحب خبره ډېره مزیداره رواني خو دا راته ووایي که نه چې بیماري ختمه شوې نه ده کرونا بیماری ختمه نه ده اختر به هم تیر شي دغه به هم تیر شي څوک چې تاسو یو سماجي کارکون یې په زړه کې یو درد لرئ په زړه کې یو خوږ لرئ د عوام دپاره نو دا راته ووایه چې مخکې حکمت عملي ستاسو په نظر کې د حکومت ستاسو د سماجي کارکونانو څه شی پکار ده چې دغې بیمارۍ نه مونږ خلاص یې ومومو یاره عوامو ته خو احتیاط پکار دی او زه د عوامو ته یو ریکویسټ کوم چې خپل پنځه وخته لمونځ کوئ خپل اودس شهادام کوئ انشاءالله تعالی کرونا به موږ له جوخته نه راځي او لږ احتیاط پکار دی زمونږ عوام داسې عوام دي که ته په دې سړک باندې یو تابوت کښېږدې او وپیلېږي چې د کرونا مریض به دې کې ښخو نو دا عوام هم راځي هماغه تابوت به ګوري چې څوک مریض وله راغلی دی مړی وله راغلی دی که نه دا عوام به بیا هم ګوري که ته کرفیو ولګې کرفیو لګې دا عوام به بیا هم روځي پوجیان ولاړ دي دا پوجیان ولاړ دي چې دوی څوک نیولي دي که نه دي نیولي دا خلک به بیا هم روځي خو دې خلکو ته زه وایم چې 15-20 ورځې تاسو لږ صبر وکئ لږ احتیاط وکئ خپل بچو سره خپل مشرانو سره کشرانو سره دا وبا داسې ده چې ځوان سړی زما په خیال چې برداشت کولی شي ځوان سړی برداشت کولی شي دا چې څومره اټیک کوي دا په 50 نه د 60 کمزوري خلک د هغې دا نشي برداشت کولی او زه د الله تعالی نه ډېر شکرګزار یم چې ماشومانان ته دا مرض فلحال نه دی لګېدلی خدای د هغې د دې وبا نه زموږ د ماشومانان څه د لوړ ماشومانان وساتي بالکل ډېرې خوږې خبرې وحید خلیل صاحب وکړي وحید خلیل صاحب چې کومه ډېره غټه خبره وکړه هغه غټه خبره دا ده وایي چې مونږ کې یو تجسس دی مونږ کې چې بالکل وایي تجسس دی ارزو هغه تجسس څه دی وایي که مونږ ته چې وایي چې دا کار زموږ خلک چې کم دي چې څومره ورته دا کار مه کوه هغوی آنې کوي هغه کار خامخا به یې کوي خامخا به یې ګوري چې دا څه دي او څه نه دي بالکل ناظرینو مخکې را روان اختر دی د اختر خوشحالۍ دی الله تعالی تاسو باندې هم تېرې کړي په موږ باندې هم تېرې کړي خو زما او زموږ د ټي وي د سنرایز ټي وي د طرفه یو وړوکی غونې عرض زموږ سره وړوکی غونې عرض زموږ دا دی چې یو انسان زموږ دپاره ډېر زیات قیمتي دی یو انسان پلار هم کیدی شي یو انسان مور هم کیدی شي یو انسان د کور سربراه هم کیدی شي خو خپل میل ملاپ کې خپل سوشل ډسټنس وساتئ یو بل سره میل ملاپ کم وساتئ د دې مرض واحد علاج چې کوم دی هغه احتیاط دی احتیاطي تدابیر به موږ کوو وحید خلیل صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې سنرایز ټي وي له مو ټایم ورکړو ستاسو خوږې خبرې د امید دی زما د ناظرینو په زړه کې به ورځو دا ناستې وي دا به تر ډېر وخته پورې یاد ساتي ستاسو چې کومې قیمتي خبرې وي ملغلرې وي په هغې خبرو باندې به دوی خپل عمل درآمد کوي او ستاسو غونې جذبې
ستاسو د جذبې سنرایز ټي وي هم قدر کوي، دا خلک به هم قدر کوي او دا خلک په تاسو ته ګوري او ستاسو چې څومره په مهنت باندې په زلزلو کې په سیلابونو کې په وبایي مرضونو کې خپل کردار ادا کوي. نو ناظرینو داسې خلک ګوري چې بغیر د څه لالچه، بغیر د څه ورکړې درکړې دي ستاسو په خدمت کې حاضر دي. د داسې خلکو موږ ته ضرورت دی. خلیل صاحب ستاسو یو ځل بیا ډېره مننه، ډېره مننه. زه د سنرایز ټي وي ډېر مشکور یم چې زه یې راوغوښتم او ډېره مهرباني دي، ستاسو هم ډېره شکریه. ارزو د نن پروګرام وخت په ختمېدو دی. سبا به موږ سره بل یو نوی میلمه، یو نوي خیالاتو سره، یو نوي ملغلرو خبرو سره، یو نوي سوچ سره، یو نوي سوچ سره چې په تاسو کې به شعور، تاسو بې شعور خلک نه خو شعور پیدا کول، شعور اجاګر کول، دا د سنرایز ټي وي راویښول. ستاسو ځانونه زموږ دپاره ډېر قیمتي دي. د بل پروګرام پورې خپل کوربه اکبر خان او ارزو نازله اجازت ورکوي. د الله په امان.